تیره جمعه تاسو ته ما دا ویلي وو چې دا د قرآن مجید د ټولو نه غټ صورت دی، سوره اخلاص. الفاظ یې کم دي او معنا یې زیاته ده، ځکه دې کې د هغې عقیدې او د ایمان ذکر دی چې د کم ایمان د دعوت دپاره الله پاک ټول نبیان رالیږي. او هغه دعوت ته د الله د وحدانیت، الله د یووالي. زمونږ او ستاسو ایمان دا دی چې الله یو دی، څوک هم ورسره شریک نشته. او د الله چاته ضرورت نشته، او دا کائنات ټول الله ته ضرورتمند دي، حاجتمند دي. نفع او نقصان د الله په لاس کې، خیر او شر دا د الله په لاس کې دي. بیماری او صحت، غریبی او مالداری دا د الله په لاس کې. الله د اولاد نه پاک دی، د الله اولاد نشته. نه عیسی علیہ السلام د الله زوی دی او نه عزیر علیہ السلام د الله زوی دی او نه ملائک د الله لوڼه. عیسیان هم دروغ وایي چې عیسی علیہ السلام د الله زوی، یهود هم دروغ وایي چې عزیر علیہ السلام د الله زوی، او د عربو مشرکینو هم دروغ ویل چې ملائک د الله لوڼه. الله د دې عیبونو نه پاک ذات دی. هم دغه مقصد دی او دغه ایمان دی دې صورت کې چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. د دې صورت د جملو هغه معنا تاسو ته ما کړې وه چې الله فرمایي معنا د دې دا ده. الله فرمایي قل، ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه دې شان دا دی چې الله احد، الله یو دی. الله الصمد، الله بی نیاز دی، الله بی حاجت دی، الله بی ضرورت دی، چاته هم حاجت او ضرورت نه راځي. او دته د ټولو خلکو حاجت او ضرورت راځي. لم یلد ولم یولد، نه د الله نه څوک پیدا دي او نه الله د چا نه پیدا دی. ولم یکن له کفوا احد، او د الله سره برابر هیڅوک هم نشته. نه د الله د ذات سره څوک برابر کېدی شي، ځکه د الله ذات هغه د ټولو ذاتونو نه اوچت ذات دی، اعلی ذات دی، العظیم دی، الکبیر دی، المتعال دی، الرافع دی. هغه ذات دی چې ټول خلق او ټول کائنات دته تندې لګوي. د ده نه علاوه که چاته هم د خپل تندې چا ولګاو په ځمکه یا ورته راټیټ شو، نو دا د الله رب العالمین حق تلفی وکړله، هغه حق یې بل چاله ورکړ.
دا د شرک وکړ. نه د الله نه سوا هغه څوک شته دی چې څوک دې چاله اولاد ورکړي، او نه هغه څوک شته دی چې څوک دې څوک مالدار کړي، نه داسې څوک شته دی چې چاله نقصان ورکړي چې څو الله نه یې غوښتي، او نه داسې څوک شته چې هغه چاله فایده ورکړي چې څو الله نه یې غوښتي. ټول دنیا او کائنات به ختم شي خو الله به باقي. دا هر څه به ختم شي خو الله به باقي. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. څومره څه چې دی دنیا کې دي دا به ټول فاني کېږي، دا به ختمیږي، صرف او صرف ستا د رب ذات دا به باقي پاتې. دنیا کې هم ټول حکومت ته الله دی او آخرت کې هم ټول حکومت ته الله دی. ان الحکم الا لله. حکومت منی مگر دا به د یو الله وي، فیصلې به د یو الله چلیږي. الله احکم الحاکمین دی، په ټولو فیصله کوونکو کې د ټولو نه بهترین حاکم دی، بهترین فیصله کوونکی دی. او الله چې څه وغواړي هماغه به کېږي. څوک هم د الله فیصله نشي بدلولی. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له. که الله خپل خزانه په یو چا بندي کړي نو څوک یې ورته راکولاولی نشي، او که به چا یې راکولاو کړي هغه پې څوک بندولی نشي. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ستا رب چې څه وغواړي هغه پیدا کوي، او چې څه وغواړي هغه کوي. وما كان لهم الخيره. د دې مخلوق د الله په فیصلو کې څه اختیار نشته. دا زمونږ رب دی، دا د ټولو کائناتو رب دی. د رزق خزانې د هغه په لاس کې دي. څوک هم څوک نشي مړولی چې الله نه یې موړ کړی، څوک هم څوک نشي خړوبولی چې الله نه یې خړوب کړی، څوک هم چاله صحت نشي ورکولی چې الله نه یې ورکړی. دا د قل هو الله احد د صورت عمده مطلب دی چې دا څومره تاسو ته ما وویل. دا صرف الفاظ نه دي چې زر زر یې ووایه چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد. په دې ځان د پوهولو دی چې دا زه څه ویم. ځکه دا صورت دا د قرآن مجید د درېیمې حصې د قرآن سره برابر صورت دی. یو ځلې یو سړي سوره اخلاص لوسته د شپې، او بار بار یې لوسته، بار بار یې لوسته، بار بار یې لوسته، ټوله شپه لګي او دا صورت. او دا بار بار لوستلې دې سړي کم ګڼل چې دا ګنې دا کم دي، دا زه چې څه لولم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې انها لتعدل ثلث القرآن. بېشکه دا د قرآن د درېیمې حصې برابر صورت دی. لکه تا چې لس سپارې لوستي، لس یو ځل یې سوره اخلاص ولولي. او د دې صورت سره محبت
چې د چا دا صورت خوښي دا سوره اخلاص د دې کس سره د الله محبت دی او د چا چې د دې صورت سره محبت وي دا محبت په دې جنت کې داخلوي دا دوه غټې فایدې دي چې د دې کس سره به د الله محبت وي دا انسان الله ته خوښ دی چې چاته سوره اخلاص خوښ او دا انسان الله به جنت ته داخلوي چې کله دی د دې صورت سره محبت ساتي حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې یو سریه ولیږله څه کسان یې یو ځای ته غزا دپاره ولیږل جهاد دپاره یې ولیږل او په هغوی باندې یو امیر جوړ کړ د هغوی یو کمانډر یې مقرر هغلته د دوی د امیر او کمانډر چې و ده به چې دوی له جمع ورکوله نو هغې پورې به بل صورت نه لوسته چې څو به دا صورت لوستی نه قل هو الله احد دا به ولوسته بیا به ورسره بل صورت هم ولوسته نو بیا به رکعت پوره او یا به بل صورت ولوسته نو اخره کې به دا صورت ولوسته ورپسې بیا به رکوع وکړه هغه ملګرو یې درته ویل دا ته ولې داسې کوې ولې دا کم چې ته مخکې ولولې دا کافي نه دی خو دی د هغه عمل نه اوښته هغه عمل ده نه پرېښود کله چې رال مدینې ته هغه ملګرو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې شکایت وکړو چې ته به داسې کار کوو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی راوغوښته ویل چې تا د خپلو ملګرو دا خبره ولې نه منله دا عمل تا ولې کوو دې کې دې څه غرض و هغه ورته ویل یا رسول الله انی احب هذه الصوره زما د دې صورت سره محبت دی دا صورت دا راته ګران دی دا صورت ځکه بار بار لولم هر رکعت کې لولم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې کله ستا د دې صورت سره محبت دی نو ان الله یحبک بېشکه د الله تا سره محبت دی چا سره چې د الله محبت وي او کم کس الله ته ګراني دا خو ډېره غټه خبره ده د دنیا یو معمولي غونته افسر ته چې څوک ګراني نو عرض یې یادوي یاره صاحب را سره لاس میلاو که او صاحب سره یو ځای په ډوډۍ کېنولم او صاحب راله چیره وغوښته او صاحب دا وکړه او صاحب وی په صفتونو نه مړېږي او د ټولو کائناتو رب چې د چا سره محبت وکړي نو دا ډېره لویه خبره ده او چې د چا سره د الله محبت وي او څوک هم الله ته نږدې شي نو بیا الله پخپله وایي الله وایي حدیث قدسي دی چې بیا زه د ده لاس هم شم او د ده سترګې هم شم د ده غوږونه هم شم د ده خپې هم شم بس دا بیا دی ده ته به یو ځای کې هم رکاوټ نه دا د الله محبت الله ته ګرانېدل دا معمولي او آسان عمل دی خو په دې عقیده او په دې نیت ته کولو دی چې زه سوره اخلاص قل هو الله احد دا ځکه لولم چې د الله ما سره محبت شي الله ته زه ګران شم بل حدیث کې داسې دی مسجد قباء چې دی مدینه کې دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سړی د دوی امام جوړ کړی و نو هغه چې به کلم
صورت بل لسته نو دا بیا ورسره خامخا لسته. هغه خلکو مقتدیانو ته ویل دا ته څه کوې دا ولې دغه کافي نه دی چې دا کوم مخکې ولولو یا یې وروسته ولولو چې خامخا ورسره دا صورت. هغه ورته ویل داسې کار دی زه به داسې کومه که زما امامت هم خوښي خو ډېره ښه ده داسې به کوم او که زه خپل امام نه یم خوښ ځان له بل امام ونیسم خو زه به دا عمل کوم. هغوی بل امام نیونه ځکه د ده قرائت هم ښه قرآن یې ښایسته و. او تنخوا به هم ته زما په خیال نه غوښته که نه نو دا ورته ګران دا یې نه پرېښود. نو هغوی دا شکایت نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته راوړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنه تپوس وکړو چې ته داسې ولې کوې؟ نو ده ورته ویل یا رسول الله دا زه ځکه کوم چې زما د دې صورت سره محبت دی. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ټیک ده حبک ایاه ادخلک الجنه. د دې صورت دی محبت چې ستا دې سره محبت دی دې محبت ته په جنت کې داخل کړی ته جنتي د دې د وجې نه. دا څومره غټه خبره آسان صورت دی او ټولو خلکو ته زده دی ټولو خلکو دا ویل پکار دی. ځکه حدیثو کې د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. یو حدیث کې راغلی دی چا چې دا لس ځلې ولوسته یو قصر یو بنګله به د ده دپاره جنت کې جوړي او چا چې دا شل ځلې ولوسته نو دوه قصرین دوه فلازي او دوه بنګلې به وله جوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې چا سوره اخلاص درې ځلې د شپې ولوست او سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا به د ټولې شپې د ده دپاره حفاظت شي. ده ته بیا نه کوډې او منترې او نه جادو او نه بل څه هغه ورته نقصان نه شي رسولی. دا به د ده حفاظت کوي بس دا د ده محافظین شو. و چې دا ولولي او طریقې دا ده د شپې د لوستلو قل هو الله احد دا به ولولي قل اعوذ برب الفلق دا به ولولي قل اعوذ برب الناس دا به ولولي او بیا به دا په دې لاس کې اوفو کې داسې او بیا په دې ټول بدن باندې چې څومره پورې ستا لاس رسي دا به په ټول بدن باندې دا لاس راکړه. بیا به دا درې صورتونه په دغه طریقه ولولي بیا به داسې وکړي او بیا به ولولي او بیا به داسې وکړي دا درې ځل به دا عمل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خپله دا عمل داسې کو او چې کله بیمار شو عایشه رضی الله تعالی فرمایي بیا به ما ته ویل ای عایشې دا صورتونه په دې طریقه ولوله او زما په بدن باندې دا لاس راکړه. دغه یو حدیث کې راغلی دی چې په قرآن مجید کې په ټولو صورتونو کې الله ته محبوب ترین صورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق. هر فرض منځ نفس هر منځ نفس چې کوم اذکار دي هغه کول پکار دا مسنون اذکار دي
دا هغه دي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي او دا هغه اذکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې داسې وکړئ. سلام وګرځئ، الله اکبر یو ځل، استغفر الله درې ځلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو مانځه نه پس استغفار وایئ. صحابي ته وفرمایل یا رسول الله کیف نستغفر، څنګه استغفار ولولو مانځه نه پس؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل استغفر الله استغفر الله استغفر الله. داسې نه وایئ او بیا ووایه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. او څلورمه کلمه ووایه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او درې دېرش ځلې سبحان الله الحمد لله الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی که د چا ګناهونه د سمندر د زګ په اندازه باندې همي او دې مونځ پسې سبحان الله درې دېرش ځلې وایي، الحمدلله درې دېرش ځلې وایي او الله اکبر درې دېرش ځلې وایي، د ده دا ګناهونه به الله ختم کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنې د خپل بچي نه او چاته څوک دومره ګران ني څومره چې د خپل بچی ګران ني. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپلو ټولو بچو کې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ورته ډېره زیاته ګرانه وه، ډېره زیاته ورته خوښه وه. او هغه چې کله خادم د غوښتو دپاره راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا عمل وښوده چې دا وایه هر مونځ پسې سبحان الله الحمدلله الله اکبر درې دېرش وارې دا وایه، دا الله د خادم نه بهتر دی. نو خپل بچی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل ښودلو. آیت الکرسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې آیت الکرسی یو ځلې د فرض مونځ نه پس وایي نو د ده او د جنت په منځ کې صرف د ده مرګ حایل دی، بس د ده مرګ بس چې مړ شو جنت ته به ځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی سوره اخلاص دا چې څوک 200 ځلې وایي الله رب العالمین به د ده ټول حاجتونه دا پوره کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره فرمایلی دی چې یو شرط پکې دی مگر هغه څوک علیه دین چې هغه باندې قرض وي نو دغه ورته نه بخي، ځکه قرض چې دی که نه دا په ورکولو خلاصېږي، دا به ورکې ځان به ترې نه خلاصې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې جنازه راله او جنازه کېښودې شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام عادت داسې و چې کله هم جنازه راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا فرمایل چې د باندې خو د چا څه حق نشته، د چا څه قرض خو پې نشته، که د چا حق او قرض به پې و نبی کریم صلی الله علیه وسلم به رستو شتې نه او به فرمایل چې صلو علی صاحبکم راشئ تاسو پې جنازه وکړئ د خپل ملګري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پې نه کوله جنازه. یو ځلې جنازه راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وویل را رستو شتې نه. قتاده رضی الله تعالی عنه هغه جنازه کې راووته ویل یا رسول الله تاسو پې جنازه وکړئ او د ده ټول قرض ذمواري زما شوه دا به زه خلاص کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی رامخکې شو بیا پې جنازه وه. بله جنازه کې هم داسې شو علي رضی الله عنه راووت ویل یا رسول الله بس د ده د قرض ذمه په ما شوه. ځکه د فردي حق نه څوک په منځونو باندې نه خلاصي او نه د فردي حق نه څوک په حجونو باندې خلاصي او نه د کعبې په طوافونو باندې خلاصي.
او نه په ذکرونو او په توبه او په استغفارونو باندې خلاصېږي تر دې چې په جهاد هم نشي خلاصېدی شهید چې د الله په لاره کې شهید شي د نه اوچته درجه د بل چا نشته ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی جنت کې الله 100 درجې پیدا کړي دي 100 درجې جوړې کړي او 100 واړه د چا دپاره دي للمجاهد فی سبیل الله دا د مجاهد دپاره تیاری کړي دي او که دا مجاهد د الله په لاره کې شهید شي الله دته ټول ارس وبخي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الا الدین ور پردې قرض دا د مجاهد ته نه بخي دی شهید ته هغه به رانیسي ډېر احادیث دی حوالې سره چې په دنیا کې خپل ځان سره حساب پکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی اے علی هغه پورې ودکېږه ما چې څو ستا وصیتنامه هغه ستا د بالغ یخته پرته ني دا ولیکه ځان سره د خپلو بچو ته پرېږده دا د بالغ یخته د ایښودو مطلب دا دی چې که په دې شپه ته مړ شي او تا خپل وصیت نه دی پرېښی چې په ما باندې د فلانکي دومره دي او زما په فلانکي باندې دومره دي نو څه مو خیال دی لانجه به جوړه نه شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم به د دې ډېر تاکید ځکه سوره اخلاص دا به د ټول ګناهونه بخي او الا من علیه دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل مگر هغه څوک چې په هغه باندې قرض ځکه سوره اخلاص هر وخت ویلو دی د ورځې په شروع کې درې ځلې سوره اخلاص قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا ویل پکار او د شپې په شروع کې دا ویل پکار د نور د فریبتونه مخکې او د نور د راختونه مخکې دې وختونو کې دا اذکار دا ضروري دي دا پکار دي دا د انسان بیا د ټولې ورځې او د شپې حفاظت کوي الله رب العالمین دې د دې صورت چې کوم ایمان او عقیده ده الله دې هغه زموږ او ستاسو نصیب کړي اللهم صل علی كما صليت على إبراهيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله وما نعلم به وما لا نعلم به اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على الإسلام ولك الحمد على القرآن اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وصلى الله تعالى على خير